داسنا چې منګه په ظاهر ها هو شور و شغب او پدې کې اخته شو او چې کوم د مشرانو کار دی او کوم یو مهنت هغه موږ له په لاسو کې راکړی دی نوم هغه په عمل کې وي نوم هغه په وینا کې وي او نوم هغه په خیال کې وي صرف او صرف د خله او د سټیکر زینت وګرځي نو دا نه دا چې ګینی د توحید او د سنت مشن دا د سټیکر زینت شي یا د فیسبوک خایس شي او یا ظاهری شور و شغب او ها هو شي او لاندې سا حقیقت نوي اول خپل مشن معلومول بکار دی چې زمون کار توحید و سنت ته توحید مطلب دې زړه بدلول او د سنت مطلب دې عمل بدلول د توحید مطلب دا دی چې زړه بدل شي او صرف د یو الله شي توحید دې ته ویل کېږي چې بس پارس کی الله وي سړی ته پارس کی الله مخې ته وي یو توحید هغه دی چې هغه باندې بنده مسلمان شي دویم توحید هغه دی چې پاغي مسلمان مسلمانیږي یو توحید هغه دی چې پاغي کافر او مشرک مسلمانیږي او دویم توحید هغه دی چې پاغي باندې مسلمان مسلمانیږي منگ په هر حال کې توحید ته محتاج یو دا نه دا چې ګینی صرف منگ د غیر نه غختل بس کړل د قبرونو نه چوټی شو د زیارتونو نه چوټی شو د بوتانو نه چوټی شو نه اوس زمونږ توحید تاجت نشته نه د توحید مسله هغه خو بحر داس یو دریاب دی چې داغي بے پایا دریاب دی داغي دریاب پایا نه معلومیږي د توحید په دریاب کې چې ډوب شوي داغي نبیا راوتل نشتا نه حسن غایت ادارت نسادی را سخن پایان بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی توحید داوم دے چې د زړه تعلق او د زړه نه غیر الله بالکل ختم شي د غیر محبت د غیر تعلق په غیر قربانېدل دا بالکل ختم شي او توحید داوم نه چې په هر عمل کې صرف د الله رضا وي صرف د الله رضا وي اکثر مجلس د علماو دی نو چې روایتونو ته ګوري نو شرک تا شرک چې دی نو ریات هم شرک ویلی دی ریات هم شرک ویلی دی نو عمل صرف او صرف د الله تعالی د پاره کول د الله تعالی د پاره عمل کول دا هم توحید دی چې د الله رب العزت رضا په هر څه کې شي او کزړه کې د شهرت مینا راضی نو دام د توحید خلاف تا کزړه کې د سمعت محبت راضی دام د توحید خلاف تا کزړه کې د غیر شغل راضی د خولي مخونو پای مخ والکانو داغي محبتونه راضی دام د توحید خلاف ده نو توحید کی ختمیدل نشتا چې توحید په یو ځای ودرېږي بلکې په توحید کې به بنده ختميږي نو توحید چې ده
نو دا زمونږ د مشرانو دا غي مشن دی او غي د توحید حقیقت ته رسیدلی وو منګ اکثر صرف توحید دا وایو چې د بوتانو نه او د ګټو نه او د خزو نه سر راوچت شه نور بس او بس د توحید نور خبره نشته نه علماء کرام تفاسیر هغه ذکر کوي چې د توحید درجات دي مختلف درجات دي د توحید دا ټول درجات د توحید خپلول دویم زمونږ مشن د سنت دی سنت دانا چې سړی صرف په سټیکر لیکلی وي سنت سے پیار بدعت سے نفرت بلکہ پا عمل دا ثبوت خودل پکار دی چې زمونږ په عمل باندې سنت عمل ښکاره شي مونږ ته سنت دواګانې یادې وي مونږ ته مسنون اعمال یادي بیا مونږ د مسنون اعمالو خیال ساتو رسم و رواج خپل غم او خادي هغه پر رسمونو او پر رواجونو باندې نه کوو هغه د سنت مطابق کوو خپل ناس تپاستا هغه د سنت مطابق کوو خپل اخلاق هغه د سنت مطابقي یو ځل زموږ شورا زموږ یو لوی عالم شورا لراغی ناغه یو 2 رکعات وکړل جمعه ترادن نشو نو 2 رکعات وکړل یو بل ملګری وته وي بس دا صدقه جو کړه خلک په انتظار دي شورا کا او توس په نپلو درې دي نام استاد وته وي پیدا سنت ټکي دی بیا د جماعت نه لریګا پیدا سنت ټکي تل لریګا بیا جمعه ترادن نشي سړی او 2 رکعات کول سنت دي د جمعات شکریه ده او د جمعات تحیه ده نو بیا جماعت کې توحید او سنت لیکل دی کنه شیخ القرآن رحمه الله تعالی یوزل ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې کوم بالکل اخیری حالات یو ایوسو کسان راغوختی یو د جمعات نه کور ته بوتو 2 کسانو نیولې نه یو ملګری ورته پیزار سمو نو فکر نو او غس خپیتا هغه ته چپل رامخ کې کړه شیخ القرآن رحم الله الله ته جوړ کړه او ورته بی ایمانه زما ټول عمر د سنت په خدمت کې تیر شو او ته زمانه په اخر عمر کې د سنت خلاف کړي په اخر عمر کې دې ته اډوم وایو نه موږ ته د پیزار د پخپوکولو طریقه هم نه معلومه چې پیزار سړی څنګه پخپو کوي جمعه تزي وباسي به څنګه او چې وزي نو پخپوکي به څنګه ودکیږي نو څنګه به ودکیږي پاسي نو څنګه به پاسي ډوډۍ خوري نو څنګه به خوري پاسي د ډوډۍ نه نو څنګه به پاسي دا مسنون اعمال دا سنت زمونږ مشن دی چې زمونږ ناس تپاسته کړو وړو دا د سنت ترجمانی کوي اخلاق هغه مزیدار وي اخلاق مزیدار وي په دې سنتو کې دا ټول خبرې راځي بدعات پر خودل رسمونه پر خودل رواجونه غلط اعمال غلط اخلاق دا ټول پر خودل غیر شرعي عمل پر خودل دا د سنت تقاضا ده چې غیر شرعي عمل بنکو ګورو بمن چې د نبی عليه الصلاه والسلام د سنت دی ځای کې څه حکم نه هر ځای کې مونږ وګورو چې دی ځای کې حکم د نبی عليه السلام او طریقه د نبی عليه السلام سره خپل شيوخونه مشرانو نه تاسو نو توحید انقلاب د زړه دی او سنت انقلاب د عمل دی نو زمونږه مشن مکمل انقلاب راوستل دي ظاهرا او باطنا سړی بدلول د الله کول
خو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا یو خبره مې وکړه مختصر چې خپل میشن کم از کم پیژندل شي. دویمه ده چې زمونږ هدف او میشن د مشرانو میشن خورول دي، د هغې دپاره وخت ورکول، د هغې دپاره پیسې ورکول، د هغې دپاره جان قربانول. دا زمونږ کار دی. په دې معاشره کې د توحید او د سنت پرچار کول او دا میشن خورول دا زمونږ کار دی. د دې موږ سره اهم ذرایع دي. یو درس قرآن، چې زمونږ درس قرآن کوو نو چې زمونږ درس قرآن صرف ګوټه اورول نه وي، چې موږ درس کوو کم از کم زمونږ درس ته د بدلون وي، چې په موږ کې هم انقلاب راځي او په خلکو کې هم بدلون راشي، خلکو کې هم بدلون راشي، چې زمونږ عملم د شریعت مطابق وي او د درس د شریک ملګرو عملم د شریعت مطابق وي. خپل موږ د شریعت نه خلاف د عملونو نه ځان بچ کو، او چې کوم د درس ملګری وي هغه هم د شریعت د خلاف اعمالو نه ځان بچ کو. درس دعوت دی. درس صرف سبق نه دی چې ګینه سبق او روا او هغه زود کو زود نه کو. درس مستقل دعوت دی. درس قرآن انقلاب دی. دا مستقل انقلاب راولي. دویم موږ سره د ماشومانو درسونه دي. دا د کشرانو ولکانو د حفظ د ناظری د ترجمې دا درسونه پار جمعات کې ملګری مهنتونه کوي، خوارای کوي. دغه ماشومان دا چې کمدنو صحیح طریقې سره د دې تربیت کول، صرف او صرف ظاهری شو په نه جوړول، بلکې دا غي د عمل اصلاح کول، دا غي د اخلاق او اصلاح کول، هغه ته مسنون دعاګانې، مسنون اعمال یادول، هغه یادول. دا کار دی تویل چې هغه ته خلاصي یادی وي، مختصری طریقې سره او اصول یادی، هغه ته توحید یادی، سنت و یادی، هغه پاغي باندې پويږي. دا په تربیت باندې کیږي. تربیت یوازې د دین نه چې موږ ورته صرف نوم خو او نور د نوم نه خبرې. تربیت د دې دی چې د معشوم اخلاق مزیدار وي. کله چې موږ جماعتونو کې داسې خواري وکړو چې معشوم کور ته رواني او چې کور ته وردن نشي هغه السلام علیکم، او د مور خبره ومني، د پلار خبره ومني، د مشر تعظیمو کی عزتو کی، بل رز ګوره د دک کی کور خواو شاګاونډیان ماشومان به ټول ستا سبق لراغلي. کردار نه خلق متاثر کیږي. د کردار نه خلق متاثر کیږي چې داغه اخلاق کلی وي، اعمال کلی وي، ماشومان ډېر کلی طریقې سره تربیت قبلي او هغه په خسته طریقې سره سبق یادي او کار کوي. چې موږ او تاسو په ماشومانو مهنت وکړو. دارنګي درېم ادا ده چې موږ او تاسو خوښه ځایونو کې چې کم ځای د قران کریم درسونه نه وي نو په هغه ځای کې هفتوار یا ست طریقې سره کېږي. الحمدلله بلا علما دي هغه درسونه مقرر کی، هفتوار درسونه مقرر کی، د نارینو مقرر کی، د زنانو مقرر کی، او هغه د دې دعوت چلی ورسره د قران کریم سره د حدیثو درس کی. قران کریم درس کی کله کله د مقیم مناسب خبره را نشي، خبره په وخت راځي بیا
خو صبروان سبقي نو کله یو مسله راځي کله بل مسله راځي او د حدیثو درس کې سړی انتخاب کولای شي چې نن به دې خبر وکړو نو یو 2-3 حدیثونه سلور حدیثونه ویل چې خلکو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو مقام پیدا کیږي د نبی علیہ السلام مقام پیدا کیږي او ور سره به پاغي کې د آخرت یاد او د دنیا نه بے رغبتی دا بم ذهن ترازی دغه حدیثو کې هر مضمون راضی په موقع باندې ور سره 2 یا 3 حدیث ویل دې سره به زمون په کشرانو کې یو زبردست انقلاب راځي چې مونږ او تاسو ټول د دې پرچار کوو او په دې خلکو باندې مهنت کوو درېمه خبره چې هر کله کشران هغه ته خپل مرکز نوي معلوم خپل استادان نوي معلوم دا هغه سره تعلق نوي معلوم نو سبا هر وخت سړی ژوندې نوي او هر وخت سړی په کلی باندې نوي کته یو طرف ته شوي سوالات در باندې رالل بیا باغی دا صفاتی لکه یتیمانان دا غي ویس نوي چې دا غي خپل مرکز سره تعلق وي خپل مشرانو سره تعلق وي وخت په وخت باندې غي حاضری کوي پنځپیر تلاړ شي ختم کې لاړ شي اجتماع کې لاړ شي اختر موقع کې لاړ شي خپل استادان به پیژني او خپل ځای به پیژني دا غي باغی سره تعلق وي کته یو کنوي ناغي ور تنظیم او د جماعتي او کدا سنوي تا مشران او ملګری نوي خولي کپتا حالات رال او ته یو طرف تلاړلې سعودي او دوبۍ تلاړلې یا یو میاش نیمه چر تلاړلې بس کشران به بیاني او بیا دبل چای که خپل کشران مضبوطول غواړي او کلکول غواړي د خپل مرکز سره تعلق ولرا اقبال وی قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی چې کله قوم د مرکز نه جدا شي دا د هغې مرګ دی نو خپل مرکز پیژندل او د هغې سره تعلق جوړول دا غزای سره محبت کول وخت موقع په موقع باندې غزای ته حاضرېدل دا چې کمدنو ډیره زیاته ضروری خبره ده د تنظیم مقصد دا دی چې موږ او تاسو یوې مسلې ته اتفاق وکړو زموږ مسله د توحید او سنت هغې ته اتفاق وکړو او په شریکه باندې دا په مخ کې باندې بوزو چې څومره زمون خپل میانز مضبوطی دوره به زمون میشن خوريږي دا نه چې عمرې به سړی چې کمدنو لس کسانی او یو لسکیږي بنا نه الحمدلله مانیره ملګری ډیر مهنت کوي خواري کوي داس یو وختو چې دلته یو 2 او 3 کسانو الحمدلله نن جمعه ډکته او دا هم بلا ملګری دي او صرف سیاد غرمې د وجنه یا د نور څه د وجنه حاضر شوي نه دي ان الحمدلله ډیر ملګری دي او ډیر محبت سره الحمدلله کار کوي یو خبره ور سره په کار ده چې مونږ خپل کشران مدرسو کې داخل کو د دې لګ ډیر زیات کمې دي په مونږ کې مانیره اسلام خان صوابای ګواټه داس یو اصول کوونته کې داس د دې غاړه تر پنځپیره پورې داس د لکلی دي کنه زمونږ د خلکو د مدرسې ته ډیر زړه نه کیږي لګا دا لک په مونږ کې کمې نه ورونو که تاسو ګورئ کنه نو چې د مدرسو لکان نو په مانیرای کې کار نه و چې د مدرسو لکان رال او د مدرسو والا کار شروع کو الحمدلله کار سیوا شو دا خپل اولادونه علما جوړول دی چې کمدنو مدرسو کې سنا سه داخلول دا د داخلو رزي دي نو راشه زمونږ رجسٹر به وګوري 700 ته داخلي رسیدلی وي ولکه نوید مولوی صاحب ناست د داخلي کړي دي کانانو د مانیره او د سلیم خان په کې پني شي صاحب لګا او د ثوابای
دا پکې پنیش باندې حسابي نورونو دا یو مستقل دعوت چلول په کم یو الګ باندې تاسو پوه شئ چې داسې لږ دیندار غونته کې دی یا دین سره پلار مینه ساتي نه هم کې دی لسم کې دی هغه پسې مستقل گشت کول چیرې د مدرسې لرا کې داخل به کو الله تعالی به حافظ کی الله به عالم کی داسې نور گشتونه کول دا مستقل کار دی دا واړه غلا کول لگا چې دا سړی بوزي ګوره مونږ طالبانو توایو چې چړې نه نو تخم به زمونږ ختمیږي لگا دا واړه چې دي نو دا زمونږ چړې دي دې سره تخم سیوا کېږي موسی علیه السلام چې سبق لتلی ځان سره چړې نه بوتلی اذ قال موسی لفتاه کنه موسی علیه السلام خپل چړې ته ووې هغه سره چړې وکنه نو دا کشران مدرسو کې داخلول دا نه چې ودا یسو مونږ مولیان کړل او بس دا ډیر دي نرونو دا کشر کل چې دی نو نن سبا ماحول د بيدینای دی د دې ډیر تعلق بس د مدرسې سره جوړول پکار دي کوم واړه سکولونه وای نو چې د سکول نه څنګه راځي بس مدرسې ته جمعات ته را لېږي چې کوم اتم نه هم لسم سنه سویل دی او دا سوي نو د چادري سلور بشي وي نو یو د بګي مدرسه کې داخل کی زنانه جنکه الحمدلله زنانو مدرسې دلتم دي دالکانم ني نزدیم ني په پاغي کې خپل ماشومان هغه چې کمندونو موږ داخل کو دې سره به زمونږه میشن نور مضبوطیږي او جړې به چې کمندونو موږ نیو زمونږ جړې به مضبوطیږي د دې خبرو اهتمام کول خیال ساتل الله تعالی دې موږ لا د خپل مشرانو د نقش قدم پتلو باندې توفیق راکړي رونو کدا سه موږ واقعات وایو چې مشرانو د میشن د پاره سکړی دي او موږ سکو یقیني خبره ده چې ځان براته د میشن سره غدار ښکار شي چې زمونږ مشرانو د توحید او د سنت د پاره کمی خوارای کړی دي د مخ کورزو کې زه شانګلی ته تلم نو داسې غرونه دي چې زمونږ د غرونه د هغې مخې ته غرغوټي ښکاري لکه موږ ته خو سونا بابا غټ ښکاري که نه خو لکه دا د هغې مخې ته هسې غرغوټي غونته کې ښکاري موږ دومره په ګاډي کې دومره په تکلیف لاړو په ګاډي کې او هلته بیا وی د دې غره نه اپله یو غر دی وي هلته کابلګرام شیخ صاحب پیاده تلی و او د توحید او د سنت مسلې د پر نور سره لا چیرې د توحید او د سنت چې کوم غر ته بتلی انو دې ځای ته هغه راغلی او داسې کار یې کړو د شیخ القرآن رحمه الله تعالی تاریخ ټول اورېدلی دی چې هغه څه کړي دي عارف شیخ صاحب رحمه الله تعالی یو ورځ وي اډوکې مې خوږېدل او وال مې نو خوړلي په توحید باندې وي دا اډوکې مې داسې خوږېدل غونته کې ما چېرې نن مې وال نه دي خوړلي دا څه حساب کتاب دی که نه وي بس لړم یو زیارت ته د توحید مسله مې بیان کړه او وي بس چې کمدنو دا منجوران راپڼ شو وی والم هیله اډوکې مې کولاو شو هیله وي دا اډوکې مې کولاو شو وروڼو لږ سوچ پکار دی موږ صرف په توحید باندې خوراک تم نه یو تیارې خوراک ته که نه چې لکه موږ د څوک وایي راشي دې کې توحید بیان کړه نو څه بیان کړه چې ورشي الحمدلله ټول موحدین خو په توحید باندې دله ډوډۍ درکوي لکه هغې ډوډۍ خوراک ته موږ نه یو تیار لږ احساس پکار دی هغوی وینې توی کړي دي عزتونه یې قربان کړي دي نن موږ خولې ته هم نه یو تیار ښه خولې ته پلا پولا رہی یہ چمن ہماری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے شیخ نے پالے ہے دا غي په دې باندې ډیر زیات مهنتونه کړی دي رونو ډیر خوارای په کړی دي زمونږ نه صرف خولي غواړي لازمي مسلې وختي طور هغه ځنې راوچت شي موږ نه میشن نه اړی د دې خبرو مقصد دی چې د دنه دا توحید څه شي پاتې شي دا سنت پاتې شي زمونږ انقلابي میشن د توحید او د سنت دی منځ کې فضولیات مسلې راځي هغې ته د سره توجه نه کول خپل میشن هغه په مخ کې باندې بوتلل خپل کار په مخ کې باندې بوتلل الله تعالی دې موږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین